نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم بحث زمونگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بارک را روان دے دیو سو جمورہ سے صفات کا شفا مونگ ذکر کول چو قرآن مجید داغی کم کم اوصاف نقل کری و بیا دا حدیث او دا تاریخ صحیح کتابونو داغی کم تفصیلات کری غیر پارا مونگا دا سورة البقرہ ابتدائی او سو آیتن وضاحت کرے متعلق نن یو بحث دے خواہ قرآن مجید نن دے بنیادی طور دا غی بحث تعلق دا یو دا سے خبر سر دے چاغنن دیر زیاد دا خلق و ذہنوں کے شکوک و شبہات پیدا گئی دغه لحاظ سره تعلق صحابه کرام سره ده لیکن کم اعتراض چکیگی یا کم تفصیلات چکیگی اگر یو حدیث پا بنیاد باندې کی دے وجنا داغه تذکرہ وکو انشاءاللہ ادویم کمایتون چمال استلی دی دے لگ وضاحت وکو زکا چنن سخلق کنزلی کئی خلق دا داغی دا پارا دا آیتون پیش کئی چی قرآن مجیدم یو سڑی تا حرامی ویلی دی نکمونگ چاہتا کنزلی حکونو دا و جائزی علم فریضہ دائی چاہ خلق دا صحیح و غلط دوارو سزنو نخبر کی شعور بیدار کی آگاہی پیدا کی دا انبیاء کرام علیہم السلام بیزتی حتک گناہ کبیرہ دے اسوک چدا حرکات کی اغا واجب القتلی حکومت لپکاری چی اغا انسی قتلی کی دیکھے ہے شک نشتا دا خبر اتفاقی دا لیکن دا خبر کول چی کمونگ چاہتا کنزل کو پدے باب کی ندا و جائزی اور بیا دا غین استشہاد و دلیل پیش کئی خلق پدے آیتونو باندے چو قرآن مجید پدے کے یو دا سے سڑی تا زنیم ویلی دی چاگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالف اور بیا دا واقعی یو قول پیش کرے دے خلقو چچوں کے پائے کے یو سڑی تا خنزیر ویلی شوی دی نو کمونگم دا شان خلع استعمال کو دا جائزی کنزل کول شریعت دے اجازت نور گئی ہچ چاہتا نور گئی
تر دې پورې چې قرآن مجید پابندی لګولې ده چې لا تسبوا الذین يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. دا مشرکان چې د چا عبادت کوي د دې بوتان د دې الها هغې ته به سب نه کوئ، کنزل به نه کوئ. کنی دی به کنزلو کې الله ته بغیر د څه علم نه. د خلقو جذباتو سره لوبې کول آسان کار دی، لیکن خلقو کې صحیح شعور او آگاهی پیدا کول دا د اهل علم کار دی. اهل علم هغه چاته نه وایي چې هغه محض جذبات ګرموي. اهل علم قرآن او حدیث ته ګوري، د هغې رڼا کې د خپلې خبرې وضاحت کوي او یو داسې استدلال کوي چې هغه د قرآن مجید د شان مطابقي. په دنیا کې د ټولو نه یو نازک مسله ده، هغه نازک مسله د یو انسان د خپلې ښځې سره د نزدېکت ده. دا ډېره نازک مسله ده په دې لحاظ چې انسان دا نشي بیانولی د عوامو په منځ کې. دا الله کلام دومره پاکیزه دی چې کله هغه ته د دې خبرې ضرورت پیښ شو چې د دې آداب طریقه هغه بیان کی، نو د هغې لپاره انداز څنګه خپل کړی دی. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. په دې کې څومره پاکیزګي ده، څومره صفائی ده او څومره یو بهترین طریقې سره الله رب العزت مسلمانان پوهوي به چې ستاسو ښځې ستاسو پټي دي، راتلل کوئ خپلو پټو ته څنګه چې ستاسو خوښوي. یو سړی په دې استعاره پوهېږي چې د پټي نه خلک فصل پیدا کوي. دا خو د دې دور یو گمراهي ده چې د فصل پیدا کولو کوشش نه کوي خلک، اولاد بندوي. دا نوې لیوني راغلي د دنیا کې. د هغې زمیندار په باره کې به ستا څه خیالي چې د هغه پټۍ یې او د هغې نه هغه پیداوار نه پیدا کوي. قرآن چې کومه استعاره او تشبیه ورکوي په دې بنیاد ورکوي چې ستاسو ښځې ستاسو پټي دي، راتلل کوئ خپلو پټو ته کوم ځای چې ستاسو خوښوي. یعنی جماع به په هغه ځای کې کېږي چې هلته نه فصل پیدا کېږي. بچے چې د کم ځای نه پیدا کېږي جماع به هلته وي، چې کم ځای نه بچے نه پیدا کېږي هلته به جماع نه وي. مجید په دې کې هر څه وویل، خو آیا په یو انسان دا ګران ولګېدل؟ په طبیعت باندې بوج شو؟ نه. الله قدوس دی، د هغه کلام پاکیزه دی، په خپله پاکیزه دی. سوال نه پیدا کېږي چې هغه دی چاته په خپل کتاب کې حرامي ووایي. دا د ځانه چې څوک د قرآن تفاسیر کوي دا د هغې حرکتونه دي. زه به تا ته د دې تفصیل وښیم چې دا څه دي. اصل معامله سره کم خلق چې د هغې په اقوامو نظر وي، تاریخ یې لوستي، نو همیش دپاره د یو کلی، د یو قوم، د یو ملک، د یو نظریې تباہی پس کېږي. په هغې خلقو باندې کېږي چې هغه د هغې کلي یا د نظریې یا د قوم پیداوار نه وي، د بار نه راشي. د بار نه راغلي شوي خلک د کلي د ملک امن و امان تباه کړي. د بار نه راغلی شوی یو سړی چې کله یو قوم کې ورننوځي نو هغه د هغې قوم بالکل تباه و برباد کړي. دا د پخوانه طریقه ده. دوه کسان دي چې قریشیان نه دي خو ځان ته قریشي وایي. یو ته ولید بن مغیره وایي، بل ته اخنس بن شریق وایي. اخنس بن شریق ثقفي نه دی، هسې ځان ته بنو ثقیف والا وایي. او ولید بن مغیره هم قرشي نه دی، د بار نه راغلی دی او ځان یې قریشو کې نه نواصلی دی. دغه شان خلق چې کله یو قوم تباه کوي نو هغه د اختلافاتو نه هغه د اور کار اخلي. بیا
د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بنو هاشم نالګي پیدا شو د لا اله الا الله محمد رسول الله د ویلو د وجه د اسلام د دعوت د وجه د اختلاف پیدا شو ای بغوږی خوي خو ولید بن مغیره او اخنس بن شریق پای کې ګوت وهل شروع کړل او هغه اختلافات له هوا ورکول د دې دوالو کردار اسلامی تاریخ کې ډېر ګنده پاتې شوی دی خلق وا قریش هغه لوسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې قریش دومره خراب خلق نه و دادو د بار راغلی شوی خلق دی ورانه کو بی دینه بدی پیدا کوله قریش له شه دی ور کولا اډو کې به میانست دی ورځو قرآن مجید د ولید بن مغیره په باره کې د آیتونو لوستري دا ویلي دي کوم چې ما لوستري چلا توته فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين روان نشي هغه چا پسې چا ډېر قسمونه خورون کړي حلاف اس بیسا قسمونه خوري د خبرو نه مني مفسرین پر متفق دی چې دا اوصاف قبیحه دا د ولید بن مغیره دی دا بل چا نه دی مهین ډېر سپک سړی دی دا اشارات شروع شو قریشي نه دی دا سپک سړی دی ځکه د هغه د قریشو پام نعمان د هغې په اتفاق او د هغې په خاندانی حالاتو باندې ډېر اوږد نظر دی او خرابول غواړي هغه ته و بالا کول غواړي حمازن ډېر بد ویونکی دی ملعون سړی دی د هر چا بد وی صرف خپل ځان پیژني د خپل کمالات بیانوي او د نورو بدۍ بیانوي مشائم بنمیم ډېر زیات چغلخور دی آغا اوصاف دی کم چې آغا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې کول آغا حرکات سکنات دی مناع للخیر خیر اسلام قرآن وحی اغیل ډیر منکون کې دی معتدی دی زیاته کون کې دی اثیم گناهگار دی عطل بعد ذلك زنیم عطل زمون خلق مانا کئی بدذات ورخ تلک لرشا عربی ڈکشنری وګوره تاج العروس تهذیب اللغت وغیرہ وګوره دا به واضح شي چې دا څه شی دی زمونږ د خلقو مسله دا ده چې دی د اصل ځای نه قرآن زده کوي نه حدیث زده کوي نه عربي زده کوي اصل ځای د دې لپاره د اردو کتابونه نه دي ای خو ترنګ کې راشي چې چا څه لیکلي بس هغه ولیکي دې ته نه ګوري چې تحقیق وکړي دا آیتونه چې نازلي شو نه عبدالله ابن عباس هغه چې دا آیتونه اورېدل نو هغه وایي چې الله رب العزت خدا سړی بالکل بربنډ کړ دا اوصاف چې پچا کړي او بالکل ښکاره شو سړی عطل اصل کې جر ته وایي عطل راخکون کې دی تاسو سیرت کتابونه وګورئ یو داسې رزیل سړی چې هغه به مسلمانانو خپې وتړی او راښکل میدان پسې تاسو کو دا ولید بن مغیره قرآن دا هغه وصف قبیح لیکلی دی بدذاته ته دا نه وایي دغه ځای نه معامله خرابه کړی دی خلکو چې بدذاته وي نو د زنیم معنی حرامي وکړه سوال دا دی چې آیا الله رب العزت دا کلام دا هغه د شان مناسب دی دا که زمونږ وس کې دی نو موږ به دا ویلی وی چې دې سړي د الله هتک کړی دی بې عزتي کړی ټول خلق زمونږ لګیا دی علماء د هغه یس کې یس ملاوي ها کې ها ملاوي زنیم حرامي ده نه وایي قرآن دومره اوزګار نه دی چې دا قسم الفاظ وایي ځکه ما مثال کې تاسو ته ویل چې نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم قرآن خو دومره پاکیزه کلام دی تا ته دا معلومه چې د زنیم نه حرامي معنی کول دا مرزا غلام احمد قادیانی کړی
ابا کنزلې کولې نو پاغه چا اعتراض وکړو چې ته څنګه پیغمبري چې کنزلې کې لعنت الله علیه ناغوی قرآن کې کنزلی دی او تلم بعد ذالک زنیم داغی کتابونو کې لګلی دې صاحبانو ته پته نشته رہے چې دا قرآن دومره مظلوم کتاب نه دی چې ته تیار قسم استدلال کې څوک خلق شته رہے چې دا قرآن وضاحت کولی شي زینن میم اصل کې آگے یو سیز تو وی چگا وجود پورے اضافی انخطی بعض ساروی بیزی خصوصا داغی دے مرے لاندے دا سے یودوا گنگلی غند زوڑن دیخ ہر وے کہہ رہے تزنیم ہوئے حرامی تو غنوئے دا اللہ تر دے نسبت کول دا دین الوے کفر والنشکے ریخ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخان اللہ قرار واقعی سزا ورکول پکار دی ایک اختلاف نشتا لیکن دا اللہ پا کتاب کے کنزلم نشتا خبر اداغی کرا دا تا زنیم ولی ویخ تاسو کا قتلی دیو انسان دے وقت پورے کل کل سب بچے غندان خطی عرب غیتم زنیم وی زنم کله کله د ګوتو سره دلته کې یو سیوای ګوته انخدي عرب غیتم زنیم وای زنیم ولد زنا ته نه وای او دا چې چاویلی وتا ته زو خیم چې من هوا هغه څوک دی چې هغه د زنیم دغه معنی کړی یو خو مرزا د مرزا نه مخکې دا چا کړی پسرین د دې دغه معنی کوي دا کوم چې ما وکړه بیا وی چونکې دا سړی قریشي نو خپل خاندان ډیر نیچو عربو کې ډیر کمزور و پدې وجہ د قریش لبادا چولې و ځان ته قریشي وي ذکر ورته قرآن زنیم وی دا زنیم دی زنیم منه کم نسب دی ځان اغي پورې تړل دی اغي ګرمۍ را ګرمۍ د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې سکارو قریش چې کوم دی تس نس کی دا غیر لپاره د داغي د چترې لاندې استوګن اختیار کړی دا سوزونه چې زول علم نماته یو دو سوزونه یادي یو حدیث ده امام بخاری رحمه الله خپل صحیح کې 100 نمبر باندې لیکل دی کتاب العلم کې سلام نمبر ده ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا اللہ دا خلقنا علم دا سے ناخلی چلاغی دا سینوں نے رکھ کی لیکن اگر آخی علم بقبض العلماء عالمان ملکی عالم ملکی گی دا قرآن عالم ملکی گی دا حدیث انور چپاتشی ناغی دا قرآن و حدیث عالمان نہیں یہ جاہلان قرآن و حدیث نے چو واقف نہیں اغتل نفع صرف ورزی کا نسل شو اب علم ہے اتخذ الناس روسا جہالا خلق دغه شانت جاہلان عالمان جوڑ کی اور دغه خلق لذی و دا غینہ تپوسن کی و غیہ بیلاری کی دا اللہ سپین پاک سپیزل شوے زمزم او بانی وینزل شوے کلام خلق پائے کے دا قسم خبری گئی تجید اللہ پہ کتاب کے کنزل لکھ نعوذ باللہ من غضب الحلیم دروغ وی دا زنیم مانا دا کیدے نشیخ دا مانا که کڑی دا یو سڑی کڑی دا دا غنیم دے اکرمہ خلق بھی اکرمہ دے لوے سڑے ہو مسئلہ دارا چی زمون خلق یا کم چی علماء وی زانتا غریبانان دا حدیث خواہ کم نتیریخ ذکر ناغی دا حدیث رجال پیجنی ناسماء رجال پیجنی دے اسلی شخصیت پیجنی بدا عبداللہ ابن عباس شاگرد دلوے سڑے رکھ بدا کا ورد معلوم رکھ عبداللہ ابن عباس شاگرد خودے خو خارجیو کم صحابہ اکرامو چی صفین کے جمل کے فیصلت تسلیم کرے دا حکمینو دخ بائی تا کافر ویخ دا یو دا سے قول قابل قبول لے یو خارجی لے رستو دمونگ انشاءاللہ مشکات وایو
درس نرست وای کم یو سیس کې بعد تذکرہ کوم سړی پیجندل پګاری د په باره کې د باز خلقو رائے خدا را چې دا ښه سړی دی لیکن د لسو دولسو نه سوا عالمان دا وایي چې کانه کذابن ته دروغجنو بس په لوېدلو باندې سړی نه لویږي لویږي هغې چې د اصول فالو کړي دا عبدالله ابن عباس لوی سړی دی لیکن دا خو نه ده ضروري چې د هغه شاګرد پاتې شوی دی د هغه د نقش قدم نه خلاف دی نو موږ د هغه ته ښه سړی ووایو الاعتدال کې حافظ ذهبي لیکي چې د زوی به دی تړلی و خوش سره د ډیران خوا کې تړلی څوک لړ تپوس یې ته و که دا دی ولې تړلی دی هغه وی یکذب هذا الخبیث علی ابي دا هم کتابونو کې لیکلي دا خبیث زما په پلار په عبدالله ابن عباس دروغ وایي خدای کریم لږ دا حیثیت هم وښیه خلکو ته په عدالت کې چې په یو ګواه باندې دومره جرح وشي دا کومه چې اکرمه باندې شوې ده نو ته به د هغه روایت قبول کړې عدالت به هغه ته صحیح راوي ووایي نو د هغه تفسیر زه څنګه قبول کړم چې هغه یو داسې تفسیر دی چې هغه د هغه نه سوا بل چا نه دی کړی په دې وجه دې سوزونو پسې مه دی دا مه وایه چې قرآن کې کنزلي دي نعوذ بالله نعوذ بالله الله کنزلي نه کوي چاته بدا حقیقت واضح کا چې چونکه ولید بن مغیرہ د مکې مکرمه نه دی قریشی نه دی د بار نه راغلی شوی سړی دی تو دې د قریشو حالات تباہ کولو دپاره دا وورې لګولی دی قرآن د هغه ټولې بدۍ بیان کړی اخر کې وفرمایل چې زنیم دا کم نسبه دی قریشو کې ورننوتی سړی دی په دې وجه دی د قریشي موریشۍ کې نه دی دی صرف خپل حیثیت چمکاول غواړي سیاسي سړی دی دا خو هغه یو خبره شو ما یې دوه خبرې ما ته یادېږي یو خبره د هغې تعلق حدیث سره ما وویښ یو شعر دے شاعر ما ته نه معلوم چې رهزنوں سے تو میں باغ آیا تھا اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے رهزن خلقو بیدین خلقو دائین خزرو تختی دب خوز زہائی خلقو را گیر کلیم چا رہبران زانتو دیکھ زمون حالت نندغه دی یو سړی دی مرزا محمد علي د هغه نوم دی زه نه پېژنم چې څوک دی خو هغه یو حدیث پیش کوي د صحیح مسلم د صحیح مسلم حدیث پیش کی چې په صحیح مسلم کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په صحابو کې یو څو کسان دي 12 حدیث غلا پیش کی او خلقو ته کتاب داسې وښیي چې دا کتاب دی کتاب وښیي داسې او بیا حدیث پڑھو کی حدیث دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رازدار صحابی دی سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ هغه فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فی اصحابی 12 منافقا زما په صحابو کې 12 منافقان دي فیہم 8 لا يدخلون الجنہ پدی کے اته داسری چا و جنت تنزی تردے پورے یلی جل جمل فی سم الخیات اگر جمل او سم الخیات باندې ډیر زور اچي ډیر بحث پیوږي څنګه چې یو اوخ دستنې سوم کې نشین نه وته نو زما دغه صحابه جنت ته نشیتله دغه دا منافقان دي 8 منهم تکفیهم الدبیلہ دے کے اته کسان داسې دي چې دوبیلا یو بیماری ده پرستو حدیث کې راغی وضاحت په خپل راځي اتبا پاغه باندې مړ شي او 4 سلور نور هغه باره کې څه وي دا حدیث ته دادان ته سنی وي او د خلق ذهن کې راځي چې په صحیح مسلم کې داسې حدیث ته چې صحابه کرامو کې منافقان موجود وو ما تر اوسه دې رد چانه و نه رد او زه په دې حیران یم چې دا خلک کوي ساخر هر څه سره سمجھوتا کوي زمونږ د مشرانو یو طریقه ده د دینی مشرانو هغه دا چې حدیث به ته چانه وی
گپ مه لګواسې. د پاکستان قانون اردو کې لیکلی دی او که نه په سنسکرت کې لیکلی دی؟ اردو کې لیکلی دی. د هغې قانون د وضاحت اجازت چاته دی؟ ته کولی شې د هغې وضاحت؟ تو دین نه گپ مه جوړوه. حدیث ووري نو هر سړی د ځان له ځانه لګیا دی. مطلب یې د حدیث د عالم نه وکړه. وتپوس هر عالم نه نه چا چې حدیث ویلي. تاسو ټول پښتانه یې، تاسو مخې ته د پښتو کتاب ږدم، تاسو لوستی شئ. عجیبه کار دی. جی دا پښتون دی او پښتو پوهېږي نو ټیک ده پښتو به ورځي والله، خو دننه خو نه ورځي په کتاب کې. دو ټکي اردو به وایي نو کتاب یې تخ کې نیولي چې دې کې دا حدیث دی، دې کې دا حدیث دی. لکه د حدیث مخالفت موږ نه کوو، خو حدیث د استاذ نه ووایه چې تا پوهېږي پای باندې، او د هغې استاذ نه ووایه چې هغه حدیث ویلي. چا چې نه ویلې په هغې نه پوهېږي. او دې ظالم که دا حدیث لسته وي صحیح دا کم چې مونږ وایو چې فی اصحابي دې پسې هم دکه حدیث دی. قال فی امتی 12 منافقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما پا امتیانو کے 12 منافقان دی. امتیان خدا اندوانم دا رسول اللہ امتیان دی. رسول اللہ دیتا لے گلے شہر نا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا لے گلے شہر ہے دا آگا امتیان دی. دی کہ ایمان روڑی پا بل نبی بنا روڑی، پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڑی. رسول اللہ امتی لفظ ویلے دے، دا چرتا راوی خطا شعر ہے اگر دا امتی پا دے صحابی ویلے دے. اور مرزا محمد علی خلقو تا کتاب سنڈی را سنڈی چدے کے دا لکلی داستا مخی کتاب دے کے گورا دے صفحہ کے دا ما پہ کر خراق کے لی فی اصحابی دے اور دے صفحہ کے دے فی امتی. یو سڑی چا قرآن مجید ویلی اور پا دے اگر پوئیگی چا اولائک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ د صحابو پزړونو کې ایمان لیکل دی. د پدې غلطه هغه پوي شي چې د صحیح مسلم د اصحابي دی لفظ کې چار راوی غلطی ده. اصل لفظ هغه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی فرمایل ده. دا دومره لوی ظلم په دې ملک کې یې صحابي ته منافق وي او بیا د هغې نسبت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. کله چا استاذ نه حدیث وایه نه به تا پوهېږي چې دلته کې دې حدیث کې راوي خپل الفاظ استعمال کړي دي ځکه هغه اصحابي وایي. لیکن دویم حدیث کې امتی لفظ دی. زما په امت کې بعد 12 کسان وي پای کې بعد ته داسي چې هغې دپاره به دوبیله کافي کېږي. حدیث الدبیله دا اوسنۍ خبره نه ده زما کتاب ہے کہ چا سړی صحابہ کرام پر اعتراضات کا علمی جائزہ دا آگے اتم ایڈیشن دا چاپ کی اور پدی کتاب کی صفحہ 118 بانے دا حدیث الدبیلہ لکھل ہے. اصحابی والا روایتم لکھل شعر ہے اور امتی والا روایتم لکھل شعر ہے. مامخ کی ویلی منگ خبل فریضہ پیجنو منگ دا کوم الحمدللہ دا جدا چې کتون کې خلق نشتره چې هغه وګوري. دې فتنو نه موږ واقف یو. موږ ته دا پته ده چې کم خلق په صحابه کرامو کم اعتراضات کوي. حسن مالکی په نوم باندې یو سړی دی هغه د صحابه کرامو خلاف د هغه ویب سایټ دی دا اعتراضونه هغه کړي او ډېر مخکې کړي دي 2012-13 کی کړي. 2012 کې د دې جواب ما لیکلی ده. آخري ځل دا 2016 کې چاپ شوی دا کتاب. دا زمونږ د خلکو حال دی. زمونږ د اسلافو طریقه دا وه چې یوه حدیث د استاذ نه دی. تاسو هم الله نه ویرېږئ. کتاب په کتو باندې تاسو نه پوهېږئ. سر خلق دور دی و کتاب براوالی ناس پا یغیتا زمونگا نه تبلیغ سر اختلاف تا نم تبلیغیانو سر اختلاف تا. مونگ تا یو علمی خبر اگو چه دغا حدیث دے استاذ نا او آیا چه اگا استاذ تا پا ایوان پوئے کی چه دے حدیث سا مطلب دے
دا صحیح مسلم حدیث ته کې دا دریم حدیث باندې وخوره پتا هم خل راغله وت دې سره وسګو کم اسلاف چې زمونږ هغه ودا چل لګاو کلا چې به یو سړي حدیث نو ویلی کتاب نه به حدیث کوت محدثین بلاغه خالم نتلل ته حدیث نه وایي اته به صحفي وي صحفي دا مطلب چې د صحیفین لولي مونږ ته خیف مونږ راځي سره پکاره چې هغه حدیث باقاعده د یو تجربه کار سړي نه ویلی څنګه چې مونږ ساينسز د یو تجربه کار استاد نه وایو ډاکټر نه وایو لیبارټری کې داغه تجربې کو دا دین نور غب نه دی چې اخبار کې مسله ولیکلی شي ته جی اخبار کې راغلی وای وا بنیادی خبره وي یو خبره داغه تعلق د زنیم لفظ سره ده دا موږ ثابت کړل چې قران او حدیث کې د زنیم معنا غنه رقم چې خلک وای زنیم حرامي ته نه وای زنیم بے نسب سړی دی وای یا کم نسب تا چې داغه نسب کمی او بیا غزان یو لوی خاندان کې ور داخل کی او کم حدیث چې دا بیانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما اصحابو کې منافقین دی وینا حضرت وضاحت مسند احمد حدیث کې مشتره مسند احمد مارا وړه پدې کې لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک نه کله واپس راتو اعلان وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی وا د غر پلار باندې زی لہذا تاسو څوک پاغلار مزه د هر یو شي ځان له سرازو نه سراز دې پدې کې جنگ او داغي اصول سری د عسكر اصول سری دې کې موږ نه وضو دلته کې خبر کیف دا आवाज وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سیدنا عمار او عمار دې اسوک دې او سیدنا حذیفه مرګری دي کله راتلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو 1500 سوار لسو کسانو حمله وکړه علاقو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غر باندې د سور لینه وګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا عمار ته فرمایل قد ودرېګه هغه ودرېد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوشو کسانو تختل اون پیجندل شو زکه چې ټولو مخونه پټ کړو تپوسو کلی شدا سوکو عمار ویل چې یا رسول الله زکه کسان خو نه پیژنم البته د سورلو مخونه پیژنم په دغه کسانو کې اته کسان چې کوم دي هغه دوبیله باندې مړ دي او لیس بصحابي دا صحابه نه دي دا څوک منافقین دي غیر اغلی دی او باقی دری سلورو کسانو د مسند احمد روایت مطابق د چاچ رسول الله صلی الله علیه وسلم سزا نه خودلی غیر راول ایمان راول دی دا دلیل دی خبره چې فی اصحابی نه دی فی امتی دی مسند احمد حدیث سره خبره بالکل واضح شو دته د الله فضل وای چې بچاو شي دا الله فضل نہیں شے پچاوائے دا بعد حدیث نے گت جوڑی دا حدیث 100% صحیح ہے اور پدے کے دا صحابہ نہ مراد زما امتیان دی دا دوڑا حوالے پدے کتاب کے صحابہ کرام پر اعتراضات کا علمی جائز آدھے کی لکھ لے دا زما مزاج دا عام لکلو نہ رہے جسے لکم دا غیر ضرورت بھی بلا ضرورت سے خبر نہ لکم اللہ کم کسان چې پوهه دا کتابونه لولخ زه کتاب نه خرڅوم کتاب زموږ په ډېر ښه خرڅېږي خو دومره چې کوم اعتراض راځي نو د هغې جواب الحمدلله مونږ لیکلي د مخکې نه صحابه کرامو په باره کې ذهن بالکل صاف ستھرا ساته صحابه کرام زمونږ د پاره د هدایت چشمیری د هدایت مرکز دی د هغې اجماع زمونږ د پاره حجت ده باید چې مونږ کې د صحابه کرامو غوندې ایمان او عمل پیدا شي او الله دې وکړي داسې اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين